لیدلی سدی پشار جاو پاجمان کی ذاتی خپل وطن تزو حسن اشتداجی زمون پخپلی پاکستان کی ذاتی خپل وطن تزو لیدلی سدی پشار جاو پاجمان کی ذاتی خپل وطن تزو جی ګران کتونکو دا وخت مونږه په بریکوټ کې یو چې نن دلته کې د صابر احمد صابر صاحب د کتاب مخکتنه ده په دې کې شک نشته چې صابر صاحب زمونږ د وطن زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې یو داسې شاعر دی چې هغه همیشه د معاشرې باندې هم لیکل کړي دي خو بل طرف ته د وطن سره مینه محبت ساتلی دی د دې سره سره هر هغه اړخونه چې په هغې کې د انسانانو ژوند تیریږي په هغې باندې هغه لیکل کړي دي دویم کتاب یې نن مخکتنه ده او هغه ټول داسې شعرونه دي او داسې نظمونه دي او داسې لیکل دي چې هغه یقینا د دې معاشرې عکاسي ده زموږ سره نن ناست دی دا سره خبرې کوو خان دا د ټول ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو د قام دپاره لیکل کړي دی وطن دپاره مو لیکل کړي دا راته ووایه چې نن د دویم کتاب مخکتنه ده څنګه درته ښکاري ما ته خو زه ډېر خوشحاله یم او دا د دې خلکو زما سره لفظونه چې د دوی د مینې د دوی د محبت شکریا ادا کوم او ډېر زیات خوشحاله یم جی خان دا راته ووایه چې هسې که مونږ ووایو چې یاره وړمبی غزل یا وړمبی لیکل چې دي تاسو کله کړي دي نو په دې حواله به ستاسو څه یاد دي که نه یو خبر ده جی ما په دې خیبر ټي وي کې پروګرام کې ویلي وم لاوله مې یو شی لیکلی و زمونږ یو بیزره چې په ښکر باندې کنډه دا ډکر هغه داسې یو شی مې لیکلی جي داسې یو کلام مې لیکلو پوره خو راته یاد نه او دا بیجې پورې مې لیکلی و پرې بیجې پورې وړوکی ما تقریبا دویم دریم جماعت کې مې حاجي خان هسې عمر به په هغه ټایم لکه څومره اوس اندازه وایي چې لس کاله به وداسې تقریبا او باقاعده چې دی نو بیا لکه مونږ دا اورو یاره د ډېر وخت نه ځینې هغه وختونو چې کله تحریک چلیدو هغه ټایم هغه په کیسټو کې هغه سندري نو دغه کم وخت و په دغه ټایم لکه دغه موسنګ په ذهن کې راغله کراچۍ خبره ده که نه جي نو چې د دې نه زه تقریبا په سن 65 کې لاړم کراچۍ ته بیا هلته کې په میل کې مزدوران شو نو سن 68 کې بیا دا بټو رالو او ایوب خان کوشو او افراتفری جوړه شوه او خلک آزاد شو نو بیا د مزدورانو غټې غټې جلسې کړې بیا په هغې کې ډېر خلک را پاڅېدل او مزدوران یې منظم کړل د هغې لپاره چې کوم دی مزدوره پاسه پاسه خپل مقام وپېژنه سپونه منظم کړه انتظام وپېژنه او نور داسې ډېر نظمونه مزدوران دپاره ولیکل او مزدوران دغه ټایم کې په هغه کیسټو باندې څه بین هم لګېدلی او په هغې کې خلک تاسو په هغې کې هم نیولي وایي که څنګه بین جي د جاولخ په وخت کې په سن 85 کې ما یو کیسټ ټیپ کړی څوک مو مزدي چې څوک مو کورونه پښتنو ورون درته وایم یو کیو که نوره کیو نو هغه کیسټ دلته بینډ شو زه خو دوبۍ ته لاړم زه دې ولاړم چې ما ته څه تکلیف راونه رسېدو او چې راتلم بیا هر څه ختم شي او دې هم ختم شي او هر څه ختم شي نو څه مو خیال دی چې یاره اوس چې دا څومره لیکل مو وکړل په دې حواله اوس څومره د شاعرۍ په حواله باندې مطمئن یې که نه زه خو ځان څه شاعر نه یم خو بهرحال لکه چې څه مو کړي په هغې باندې مطمئن یو خپل طرف نه وایي چې یاره ښه مو خپل طرف نه مو ښه کړي دی او که خلکو ته هر څنګه ښکاري قیس صاحب ستاسو لیکل او ستاسو دغه چې دی هغه د یقینا د څه تعارف محتاج نه دي خو د صابر احمد صابر په حواله باندې ستاسو څه تاثرات دي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو د چینل کتونکو ته سلامونه زه فخر محسوسوم چې د خپل یو ډېر ښه شاعر ولسي شاعر صابر احمد صابر په خوا کې ناست یم دا اعزاز دی زمونږ چې زمونږ په وخت کې دی ژوندی دی او مونږ خو
خو د په مخ کې بچی لوی شو داسې وای چې زه په سکول کې استاد وم لږه شاعري به مې کوله نو په هغه وخت کې بر صابر استاد کیسټ راتلې نو ما ته سکول کې استاد ومړه تاسو ته ګورم شاعري ته ګوره شاعري خو یو د صابر استاد ده نو په هغه وخت کې د عوامي مقبولیت دومره حاصلو چې موږ لاول لیکل شروع کړو او دا چې صابر استاد چې کوم لیکل کړي دي دا د تصنع نه بالکل پاک دي او بس یو دی چې د خلکو د زړونو ترجمان شاعر دی کم حالات راځي په ملک لکه اوس تاسو وګورئ چې د چینې چینار په حواله کم نظم لیکلی دی دا د هر سړي د وس خبره نه ده چې په کم انداز کم او په اسانۍ په کم دلچسپ انداز باندې دوی دغه بیان کړی دی او کم مسلې زموږ وړاندې کړي دي زه هم چې صابر استاد د دې دور د خپل عمر د خپلو دغو کې یو ډېر لوی او ډېر ښه شاعر دی شهاب صاحب که یو طرف ته مونږ وګورو نو د صابر صاحب لیکل دي خو بل طرف ته ستاسو چې کوم د دوی سره تعاون او دلته کومې منډې ترړي د دې کتاب په حواله وکړې نو یقینا تاسو په دې حواله کړي دا زموږ د قام شاعر دی او په ده باندې مین یې خو څه ګڼئ د ده د محنت او د ده دا دومره دغه چې یاره قوم ته څه پیغام ورکوي د ده په حواله باندې نو دا خو تاسو ته هم پته ده موږ ته هم چې صابر بابا زمونږ یو اساسه ده د سوات په سطحه او که د پښتونخوا په سطحه دا زمونږ د فخر دی خو بیا خصوصا چې دا زمونږ کلیوال دی نو اکثر په بهر ځایونو کې موږ خپله پیژنګلو د ده په نوم باندې کوو بیا داسې زمونږ نور مشران شاعران داسې لاړل چې هغوی دغه مواد او دغه زمونږ نه تقریبا ضایع شول او د هغې د محفوظ کېدو خبره ونه شوه نو مونږ دا سوچ دی دا دغه دی چې دا د ده د شاعري یوه قیمتي اساسه ده چې دا زمونږ نه ضایع نه شي او دا د راتلونکي نسل دپاره او زمونږ د اوسني نسل او راتلونکي نسل دپاره یو لاره ده یو لایحه عمل دی د راتلونکي ژوند دپاره د دغې د محفوظ کېدو دپاره دوی خپل کار کړی دی دوی هغه پیغام د دوی چې کومه خبره وه هغه خو دوی کړي ده اوس د هغې د رسولو دپاره دغه منډه ترړه د پښتو ادب خدمت او دا به انشاءالله مونږ کوو او د بابا چې څومره دغه دی په مونږ په ځان باندې فرض ګڼو انشاءالله دا به صابر صاحب یو په اخر کې راته چې یاره د شاعرانو ته د قوم ته اخري یو پیغام ورکوي چې یاره څه پکار دی شاعري څنګه پکار ده ژوند تېرول څنګه پکار دي د دې خاورې خدمت په څنګه کیږي زه ما خو چې دا په دې هکله باندې ټولې خبرې کړي زه خو په خپله دا یم چې لکه اول علم دی بیا عمل دی او پکې اخلاص دی نو پکار دا چې زموږ دا شاعران صاحبان دي او که نور دانشور دي چې لکه دوی په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړي او په اخلاص باندې چې کوم دی دا د دې دغه وکړي دا قوم ته لکه که شاعري کوي که هر څه کوي خو چې په اخلاص پکې ضرور شامل پکار دي جی کتونکو لکه څنګه چې تاسو د صابر صاحب او د قیس صاحب د شهاب صاحب خبرې واورېدې شاعري یو داسې شی دی چې دا قام ته پیغام په داسې انداز رسي چې قام په هغې پوهېږي پکار ده چې موږ ټول داسې شاعري وکړو او داسې خدمت وکړو چې هغه په اخلاصي په مینې او په محبت چې زموږ په وطن کې نورې مشکلات چې دي هغه کم شي یو بل پروګرام پورې اجازت راکوئ د الله په امان हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें